الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظیم. زما عزتمندو، الله جل شانه زمونږ ستاسو دپاره دا دنیا پیدا کړې ده او مونږه الله جل شانه د خپل عبادت د فل معرفت دپاره پیدا کړي. د دنیا ته مختصر د زندګۍ دپاره رالیږلي چې زه دا انسان د دنیا ته لیږمه چې دا څه کوي. الله جل شانه پټه خزانه وه، چاته هېڅ حاجت نه و، خو دې دپاره چې ما دا مخلوق وپېژني چې زه څوک یم. دې دپاره الله جل شانه بندګان دنیا ته راولېږل. بیا دې بندګانو نه خپله وعده یې راشوې کومه چې الله جل شانه عالم ارواح کې د خپلو بندګانو نه اخیستې وه، چې ورته الله جل شانه فرمایل، الله جل شانه ورته وفرمایي الستو بربکم، آیا زه ستاسو رب یم؟ زمونږ روحونو ټولو ورته وی قالو بلا، یا الله ته زمونږ رب یې. خو چې کله انسان دنیا ته رالی نو خپله وعده ترې هېره شوه، خپل تکرار ترې هېر شو. نو هغې دپاره بیا الله جل شانه وخت په وخت باندې نبیان رالیږل، د امتحانۍ دپاره به یې رالیږل چې تا چې دې قوم ته او دې بندګانو ته زما یاد دهاني وشي چې مونږ الله جل شانه دې دنیا ته څه دپاره رالیږلي. نوره ټوله دنیا خو الله جل شانه زمونږ دپاره پیدا کړې، خو مونږ یې د خپل ځان دپاره پیدا کړي. دې وجې نه الله جل شانه قرآن کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله جل شانه فرمایي چې ما انسانان او فیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل معرفت د خپل پیژنګلو دپاره پیدا کړي دي. بیا چې دی نو نبی علیه السلام د دنیا ته تشریف فرما شوی دی، راغلی د دنیا ته. ډیره د جهالت زمانه وه. نبی علیه السلام محنت وکړو، شپه ورځې په ځان یوه کړې وه او محنت خور شو. صحابه یې تیار کړه، داسې صحابه یې تیار کړه چې ورځ نبی علیه السلام تشریف فرما دی. یو صحابي رالی چې نوی نوی مسلمان شوی دی، حضرت سعد رضی الله تعالی عنه. نبی علیه السلام ته عرض کی یا رسول الله، الله به ما ځان ته پرېږدي؟ جنت به ما ځان ته پرېږدي؟ حورې به ما ځان ته پرېږدي؟ نبی علیه السلام فرمایي ورته ولې به دې نه پرېږدي؟ صحابي فرمایي یا رسول الله، زه چې کله ما ایمان نه و راوړی و، ما چې به په کومه لاره به زه تلم په هغې لاره به خلک نه تله ما سره. په کم جام کې چې به ما اوبه څکلې په هغه جام کې به چا اوبه را سره نه څکلې. په کم لوښ کې چې به ما روټۍ خوړه په هغې لوښ کې به چا روټۍ نه خوړه. اوس چې ستا د دین بلبل شومه، ستا د دین باغچه شومه، اوس خو مو رانه خلک کرکه کوي. یا رسول الله، الله ما ځان ته پرېږدي؟ د الله جنت به ما ځان ته پرېږدي؟ فرښتې به ما ځان ته پرېږدي؟ نبی علیه السلام ورته فرمایه سعده، واده دې په زړه باندې راورېدلی دی. سعد رضی الله تعالی عنه ورته څه ونه وی. نبی علیه السلام فرمایي لاړ شه هلته یو صحابي کور د دروازه ورته ووهه چې زه نبی علیه السلام رالیږلی یم ستا د لور د نکاح دپاره. صحابي دی چې کله لاړې او ور یې ووهو، چې کله صحابي راووته چې ته بره ښکته وکته چې څه له راغلی، ته زه نبي علیه السلام رالیږلی یم او پوه شو چې دی زما د لور د رشتې دپاره راغلی. صحابي چې بار وروسته ورته وکته نو تک تور دی، غټې غټې شونډې دي، مخ باندې غټې غټې دانې دي. اړیکې وایي چې دا به زما لور څه څنګه وخت تېروي، دی خو نه قبیل لري نه خیمه لري، دا خو پرېږده وه، نه ورڅه پیسې شته دی نه ورڅه خیمه شته دی، دا هر څه خو پرېږده وه، داسې خو خیمه هم نشته، زما لور به ورڅه څنګه زندګي تېروي.
دا صحابي کور ته لاړی، خپلې بیبي سره مشوره وکړه. بیبي چې رالی ویې لیدو دا خو نه قام لري نه قبیل لري، دا هر څه دې په ځای وي، خو زما لور به داسې څنګه وخت تېروي چې خیمه خو ورسره وی که نه. نو هغه لور اواز واورېدو، بیا لورو ته د مور او پلار ته وایي، مور ته وایي مورې زما د پلار ته بیا ولې پسې لانجه شوې؟ هغه مور ته وایي یا لورې راشه، نبي علیه صلات وسلام یو صحابي را لېږلی، تک تور دی، غټې غټې شونډې دي، مخې دانې دي، نه قام لري نه قبیل لري نه فیصه لري نه خیمه لري، دا هر څه خو په ځای دي، خو چې خیمه خو ورسره وي. او ته یا مورې دا پرېږده وایي څه دې مسنې، خو دا وګوره چې دا چا را لېږلی دی، دا زما حبیب صلی الله علیه وسلم را لېږلی، ما ته دا قبوله ده. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه واپس رالی، نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي سعده تاسو د واده دپاره څه پیسې شته؟ هغه څه پیسې نه وي. نبی علیه صلات وسلام ورله څه پیسې ورکړې چې لاړ شه بازار ته ځان د واده دپاره څه سامان واله. چې دی لاړی بازار ته، خلکو خرڅول او اخیستل شروع کړي وو. دې کې یو صحابي اعلان لګوي، یا خلکو تاسو دلته یو نبی علیه صلات وسلام لاړی جهاد ته، د اړه کې سوچ کوي چې زه به واده کوم او نبی علیه صلات وسلام به جهاد کې جنګیږي، دا معنی نشي کېدی. په هغې پیسو باندې ځان له یې وس واغست، یو یې توره واغسته، یو یې پټکۍ واغست، یو یې ځان له تور نقاب واغست او بس باندې روان شو. چې روان شو ورسېدو جنگ میدان ته ورسېدو، نو صحابینې چې دی صحابه نبی علیه صلات وسلام یو ځای ولاړ دي او دی په دې کافرانو باندې ور حملور شو او په دې کافرانو کې داسې لارې ویستلې. نو یو صحابي نبی علیه صلات وسلام ته عرض کړي یا رسول الله دا بهادر نوجوان څوک دی؟ ده خو په دې کافرانو کې داسې لارې ویستي او غونډې تس نس کړه. نو دغه وخت کې ده حمله کوله په یو کافر باندې، د هغه لاس مبارک ښکاره شو د سعد رضی الله تعالی عنه. نبی علیه صلات وسلام وپېژني دا خو سعد دی، دی خو ما واده له لېږلی چې دی څنګه راغلی، چې څنګه یې په حمله کوله بل کافر پرې حمله وکړه، هغه اس نه راپرېوت او زخمی حالات کې راپرېوت. نبی علیه صلات وسلام په خپله غیب مبارکه کې سر یې کېښودو او هغه شکوه ورته کوي یا رسول الله، الله به ما ځان ته پرېږدي، جنت به ما ځان ته پرېږدي، د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته ولې به دې نه پرېږدي؟ دغه وخت کې چې دا شکوه کوله، نو نبی علیه الصلاة والسلام اخوا مخ واړو مسکی شو. نو چې کله سعد رضی الله تعالی عنه شهید شو او کله دفن وشو ارسو، نو صحابه را ټول شو، نبی صلوات والسلام ته عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو چې سعد سره خبرې کولې او خو مخ تاسو واړو او مسکی شوئ، نو دا څه معامله او موږ په دې پوه نه شو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې الله جل شانه حورې ته وی چې ورشه لاړه شه په منډه او حضرت سعد رضی الله تعالی عنه له اوبه یوسه. نو چې کله هغه حوره را رسېده را روانه وه، ما نه شرمېدله، نو ما اخوا مخ کو او دغه وخت کې حوره هم راونه رسېده او سعد رضی الله تعالی عنه د دنیا نه تږی لاړی. دا زمونږ صحابه و، دا زمونږ دپاره معیار دی، موږ به څنګه زندگی تیرو د صحابه په تابعدارۍ کې د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو مبارکو طریقو باندې خپله زندگی تیرو. دا به څنګه راځي، موږ کې به څنګه راځي، ټول عالم کې به څنګه راځي، دا به د دین محنت سره راځي. نو راځئ چې د خپله زندگی د الله جل شانو په حکمونو او د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې تیره کړو، نو زموږ به دا جان هم ښایسته شي او هغه جان هم ښایسته شي. الله جل شانه دې موږ او تاسو له په دې مختصر خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.